شیطان د الله نوم تا، شیطان قرآن ته د ټینګ نه دی. قرآن کې راځي دا شیطانان چې دي کنه انهم عن السمع لمعزولون، دا شیطانان د اوریدو د قرآن نه تختولی شي. څوک د څه نه تختولی شي؟ د څه نه تختولی شي شیطانان؟ که چېرته مسلمانانو کې داسې کسانی کنه چې لکه تاسو هم د قرآن ناستې توفیق راته نه میلاویږي، یا لکه چې ته شیطان سره مې دوستي نه جوړه شوي، ځکه چې دا شیطانان د قرآن نه تختولی شي نو موږ او تاسو به قرآن ته رامنډې وکړو، قرآن ته به ناسته کوو، قرآن به زده کوو. ای نوجوانانو تاسو به هم قرآن زده کوئ، دا مشران به هم قرآن زده کوي. زه یو 2 کاله مخکې د کاتلک علاقې ته ختم ته لاړم، نو مشران سپین ږیري باباګانو دی د قرآن ختم و. هغه مولوي صاحب دا هغه ملګري دي، دا 18 کسان دي زموږ په کلي کې د دې 4 میاشتې لګېدلي دي او عزم یې کړو داسې ټیټ قرآن زده کړو. نو قرآن به مشران هم زده کوي. خو همو ده قرآن آسان دي. مفتي مجتبی صاحب یې موږ سره جیل کې یو بابا و، ډېر سپین ږیری و، وایي چې موږ به دا بیانونه درسونه جیل کې کوله، وایي د هغه شوق پیدا شو د قرآن. وایي ما ته ویل چې ما له به ټیم راکړې اوس د قرآن درس لپاره چې زه قرآن زده کړم. نو مفتي صاحب وایي بابا ته مې قرآن شروع کړو. د یو ورځ سبق دا و الف لام میم، الله پوهېږي په معنا د حروفو. لومبی سبق کوو، لومبی را سبق کوو لږ په خلو راولې خلو کولو کې کوکې مو کولو کې. لومبی سبق څنګه و؟ معنی څه شوه؟ لکه په دې په معنا یو الله پوهېږي. وی بابا سره 1000 تسبیح وی یاره، بس 1000 پیرې دا سبق واړه یو ورځ. نو پسار ته مې ذالک الکتاب، دا کتاب چې دی پسار ته کوم سبق وی؟ سمانه شوه؟ وی دا بابا زر پیری وی. نو پسار ته لارې به فيه شک پکې نشته. دریم سبق کې کوم و؟ ادې کې څه دا چا چا ته یاد شو؟ دا د 3 ورځو سبق دا چا چا ته یاد شو؟ دا چت کې ماشاءالله دا د بابا د 3 ورځو سبق و. وی داسې مې ورته وی دغه په ناظره هم قرآن ختم کو، په حفظ سره هم ختم کو، په جیل کې په ترجمه هم ختم کو. او چې څوک قرآن زده کوي که نه قرآن نه شیطانان تختولی کېږي محترمو. نو شیطان چې دی نو دا د الله نوم ته د ټینګې نه دی. څنګه چې په صحیح حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي کله چې دا شیطان د اذان د اواز اوري نو دې منډې وایي چې کوم ځای پورې د بانګ اعلان ځي، د بانګ اواز چې کوم ځای پورې ځي او دا شیطان منډې وایي او فیضونه اچوي. زمونږ د نصرت مفتی صاحب وایي دا چې لا چاخه مضبوط لوډ سپیکر لګولي که نه او دا شیطان دونه ډېرې منډې وي سمه دا خانه دی ولته خانه کړي وي. اے محترمو مسلمانانو دلته کې د شیطان د شر نه پناه ده. د الله 3 صفتونه ولا ذکر کا. قل اعوذ برب الناس، ووایه اے نبی علیہ السلام پناه غواړم په رب د خلقو، ملک الناس بادشاہ د خلقو، الہ الناس 15 کرته پکې الناس الناس راغی. زمونږ استادان وایي دا پکې تکرار نه دی، دا جدا جدا خلق یادي. ووایه اے نبی علیہ السلام پناه غواړم برب الناس پر رب د ماشومانو، ملک الناس بادشاہ د ځوانانو، الہ الناس واکدار د بوډاګانو، من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې چونکي پټېدونکي نه، الذي آغا یوسوسو چې وسوسه